مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ زوی ولی ابن ولی حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ تعالی سره دوران طالب علمی کې زو ملاو شوی وم دغسې جمع غفیر ورته ناسو یو زه یو بل وویلی دلو خپلې مصلې نه پاسېدو جدا کېناستو مونږ یې جدا کېنولو ما باندې ایله قدرې کې راغلی وم نو را سره کېنست ویل کوم ځای نه راغلی یې خبرې وشوې نو هغوی راته وي چې سکول دی ویلی دی ما ورته چې جهاد سکول خو مې ویلی خو لږ مې ویلی دغسې نو دوی ویل نور سکول وایا ویل ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے انگریزی سیکھو لیکن انگریز نہ بنو انگریزی سیکھو لیکن انگریز نہ بنو دا تقریباً سن 1978 خبر دا چې حضرت ولی ابن ولی مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ ما ته فرمیلیو هغوی یوه وظیفه درکوم وایي ما په یوه کال کې وړه دوره او لوی دوره ویلې ده نو ویې ویل چې دا وظیفه درته ښایم تاسو ته مسائل حل شي وی فرمیل چې حافظې او د ذهن تیزولو دپاره درکوم وایي چې کله لمونځ نه سلام واړوې او اوس دا ښی لاس به په دې تندي باندې داسې کېدې او یعنې دا لاندې سړې او دا به ووایې یا علیمو یا حفیظو یا قوي یا علیمو چې وایي دا تصور به کوي چې زما علم کې اضافه وکړه یا حفیظو چې وایي دا سوچ به کوي زما حافظې کې زیادت وکړه او یا قوي زما ذهن تیز کا دا پنځه ځلې ووایي بیا به لاس ښکته کې بیا به ووایي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وایي دا به درې ځلې ووایي رب زدني علما به یو ځلې ووایي بیا ښي سر نه به ګس سر باندې داسې شخ به وکړې کله هم کتاب مطالعه کوي یا کله هم لمانځه نه فارغېږي دغه وایه زه چې کله هم مطالعې په ټیپ باندې دا ووایم ما ته داسې محسوسېږي لکه دلته دماغو کې مې څه خلا وه هغه پور شوه ډېر لوی برکتي وظیفه ده څونه د تعلیم یافته کسان دي سکول وال کسان دي دینی مدرسو وال کسان دي څه شی یادې کول غواړي نو دا وظیفه د شروع کې البته که خلک وي بیا تندي باندې لاس ویلی چې مه کېدی ځکه لمانځه نه پس که داسې کېدی خلک وایي چې که دا هم څه عبادت ته دا عبادت نه دا علاج دی